الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری سبق نمبر 25 کې مخته مصنف رحمت الله علیه صفت الصلات ول خبرې کې چې منځ څه طریقه ده او کې تخای چې کله سره جمع سره منځ کې وای دا قال الامام چې کله امام دې ستورسي کې ولا ضالین د شی ته وکي قال وسرو به چې امين کبه دني مقتدیان دی جوات المنزوي انده شته قبيله سره به خاص دواړه به وي يقول هل مؤتم مقتدی به د امین ټکوي و یخفیها په پټه وي وي ثم یکبر و یرکع بیا غنه بعد به تکبیر وکړي رکوع ته ولاړ شي و یعتمد بیدیه ټینګ لاسونه به کیږدي علی رکبتیه په زنګانو باندې دا نر سړي دپاره مسله ده و یفرج اصوابعه ګوتې ورکې کلو پرېږدي ويبسط ظهره بیا چې کله د رکوع کې وي نو ملیا به سیده وغوړئ ويبسط ظهره ملیا به سیده وغوړئ ولا يرفع سار د ماج کوي ولا ينکسه ټیټوي ما بلکې ورستنه تر مخته پرې برابر د ووسیږي ويقول في ركوعه بیا رکوع کې د دا ټکي وي سبحان ربي العظیم ثلاثا درې وري وذلك ادناه دا سنات ولا کامل درجه کې بیا ادنا درجه د دینه بیا پوسایل شي ثم يرفع رأسه بیا برکونه پاتسیږي سر به اوچت کی ويقول د شی د بیاي پسیدو سره سمع الله لمن حمده د شی تهیب جوته ځنه خلر کې علی پرته ای سمع الله لمن حمده دا خو نه ده کنه سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم مقتدی به سره وای ربنا لك الحمد ربنا لك الحم باس بان شوي دول د چکړلو ربنا لك الحم نشيل ربنا لك الحمد فاذا استوى قائما شکل په ویلاړ سي ودريږي خاملا سید شي کبر غنه بد بیا تکبیر کی وسجد سجدی ته ولاړ شي شکل سجدی ته سي واعتمد بيديه على الارض اول بلسونه کی دی پزما کی بندي ووضع اول زنګانونه خواسی کی دی اول بزنګانونه بیای اغه نه بعد بیا بلسونه کی دی ووضع وجهه بیا به د خپل مخ کی دی بین کفیه دولسونو مانس کی تلای مانس وسجد على انفه وجبهته سجده په پیزي او ټنډي دوړ باندې کوي د سینا سره ټنډ ور کی پری دی صرف پیزا لګولیا پیزا ولګي ټنډ پری دی ټنډ ولګي پیزا جګه کی د سیما کوي فین اقتصر على احدهما که اکتفا وکي و بنه صرف پیزا ولګي صرف ټنډه جاز عند ابي حنيفه رحمه الله امام سے په نسخ کیږي خو قال صاحبان فرمای چې نه لا يجوز الاقتصار على الانف صرف پیزا ولګي په دې بنه اکتفا وکي نه کیږي الا من عذر هکه عذر وی ټنډه بنه داناوا یا بل څه مسله ولګول نه شو به پیزا لګول شي خاکه یو سړی به داسې یو کې پیزا ولګي ټنډه ونه لګي به سجده نه کي خاکه ټنډه ولګي پیزا نه ولګي به کیږي خامخ ته یو سړی د پګړۍ دوره طریقې سره والی وه چې تنوال کوزره غورځېدل او ټنډې بنې واله او بیا داسې نه ده پکور سړي ته پکور د وال ورته جګ کي فین سجده علی کور عمامتي که د پګړۍ په وال باندې پیچ باندې سجده ولګي او علی فاضل صوبه زیتی جامه وه جاز المز خو کیږي خو داسې ته نه دی کول پکور بلکې سړی د ټنډره منډه کې انداسې ویښته میخته جکي ټوپۍ سره ویبدي نر سړي دپاره حکم د چې لرې به ستي دوه بوعیه مټې دا به شه ستي د اړخ نه به لرې ستي خپلو اړخونو په خدای سره به نه جنګوي انداسې ویجافي کلاو بستی بطنه خیټه عن فخذیه د پتانونه دا نر سړي دپاره حکم ده چې پتانونو سره خیټه به جنګوي نه پوسه نه به نه کیږدي او دی سره سره سجدی کې به یو دا کارم کوي چې ویوجه اصوابع رجلیه د خپو د ګوتو سرونه به مخامخ کوي نحو القبلة قبلې طرف ته چې کله داسې کړي دي سره سره به سجدي کې به دا وایي ویقول فی سجوده سجدي کې وایي سبحان ربي الاعلى ثلاثا درې ورې بي وذلک ادناه دا کمه درجه ده په کامل یعنی سنت کې دا کمه درجه ده چې ولا چې کامل شي درې پورا شایوي دی بس پنځل شي بیا هغه پکې نور اعلی شي ثم يرفع راسه بیا چې کله سجدي نه راپاسېږي سر به اوچت کوي کبر تکبیر به سره وایي چې کله سجدي نه راپاسېږي ډارېږي بلې سجدي ته نه سي بلکې لا غونې اطمینان به وکړي واذا اطمأن جالسا چې کله په ناستې لږ مطمئنه شي په قلاره شي کبره وضو بیا تکبیر وکړي سجده دویمې سجدي ته به لاړ شي فاذا اطمأن ساجده چې کله په سجدي کې مطمئن شي ښه طریقې سره تسبیح پکې وي هغه نه بعد کبره بیا به تکبیر وکړي واستوى قائما سیده به راپاڅېږي ودرېږي ولاړ به شي علی صدور قدمیه
د خپو په تالایو باندې ډایرک پڅیږي د سینا سره دویم سجدې نه بعد سس کیږي ورو کیږي تخیوت شکل کې د ما کې نزه کده دویم رکوت ته پسیدل دي کنه ولا يقعد کینی د ما ولا يعتمد بيديه على الارض زمکه باندې لسونه د ما کې ګدي بلکې چال د داوا کې وال د پیزر او چاته کې نه پیزر درو ټند درو چاته کې به یا پیزر ټند ورو لسونه به زنګنونه رچت شي يفعل في الركعه الثانيه مثل ما فعل في الاولى دویم رکوت کې ما غشوندي افعال ټول وکي څو کومې په اول رکوت کې کړي بالکل به ما شوندي ارچ شو وکي